أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. خامخا ویدي ستاسو نه یوه ډله چې رابلي خلق خیر ته او امر کوي په نیکۍ باندې او خلق منع کوي د بدۍ نه. وأولئک هم المفلحون، دا کسان خاص کامیاب دي. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیاتونو کې مسلمانان منع کړي د اهل کتابو د اتباع نه، حکم ورته دا و چې تاسو د الله د احکاماتو اتباع وکړئ، هغه ومنئ، تاسو به هدایت نصیب شي. د الله نه ویریږئ، د الله په کتاب باندې منګولې ولګوئ او ډله بازي مه کوئ، ډلې ډلې کېږئ ما، نو تاسو به کامیاب او کامران شئ. نو په دغه آیاتونو کې اصلاح د خپل ځان وه، اصلاح د نفس د فرد. اوس په دې آیات کې اصلاح د نورو خلقو ذکر کوي چې په خپله ستاسو اصلاح وشوه نو بیا خلقو ته دعوت ورکوئ، نور خلق خیر ته رابلئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ. څوک چې دا کار کوي نو کامیاب دی. د دې وجې نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به دعا غوښته، اللهم اجعلنا هداة مهتدین، یا الله موږ هدایت کوونکي او هدایت والا جوړ کړي، موږ نور خلقو ته هم هدایت کړو او په خپله هم هدایت والا یو. نو ویې فرمایل چې ولتکن منکم امة، خامخا وي دي په تاسو کې یوه ډله یدعون الی الخیر چې هغه رابلي خلق خیر ته. ولتکن کې لام د تاکید دپاره دی، خامخا دی یوه ډله په تاسو کې وي. نو داسې ونه وي چې کونو امة تدعون الى الخير وتنهون عن المنکر، شی تاسو یو امته چې تاسو خلق خیر ته رابلی او تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، بلکې وي دي په تاسو کې یوه ډله، وي دي په تاسو کې یوه ډله او خامخا دي دایي چې هغه خلق خیر ته رابلي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. نو د دې نه دا پته لګي چې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د دعوت کار چې کوم دی دا فرض کفایي دی. فرض کفایه چې څه کسان دا کوي نو د هغه نورو غاړه ازادېږي. دا یې ونه وي که نه چې تاسو ټول یو امت جوړ شئ چې خلق خیر ته رابلئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، بلکې تاسو کې د یوه ډله وي، یو جماعت دې وي چې هغه خلق خیر ته رابلي. نو خیر څه شی دی؟ نو خیر چې کوم دی مسند احمد او ترمذي او ابن ماجه په دې کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الخیر اتباع القرآن والسنت، خیر چې دی هغه اتباع د قرآن او د سنت ته. په تاسو کې د یو ډله چې هغه خلق اتباع د قرآن او د سنت ته رابلي. نو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تشریح ده، د الله رب العالمین د کتاب، قرآن وحی جلی ده او سنت چې کوم دی وحی خفی ده. امام شافعی صاحب، امام شاه ولی الله رحمت الله علیه، ابن تیمیه رحمت الله علیه، دا شد رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه، چې هر صحیح حدیث چې کوم دی د هغه په صحیح سند سره ثابت دي، دا د قرآن شرح ده. نو خیر دا دی تاسو کې د یوه ډله چې هغه خیر ته خلق رابلي، یعنی خلق اتباع د قرآن ته او اتباع د سنت ته. لکه څنګه چې قرآن ته خلق بلل دا پکار دی، نو د دې سره لازمي جز سنت هم دی. قرآن باندې پوهه بغیر د دې سنت نه دا ګرانه ده. قرآن او سنت د یو بل سره لازم او ملزوم دي. دا شان سورۃ توبه کې هم وایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولی نشته د یو ډله، ولی نوځي د هرې ډلې نه ستاسو نه یوه
یو جماعت چې هغوی تفقه فی الدین حاصل کی په دین کې پوهه حاصل کی او خپل قوم ویری کله چې هغه ته واپس شي د دې لپاره چې هغه د الله ته ویریږي نو په دې امت کې چې کوم دې څه کسان په کار دي چې هغه اوږي علم حاصل کی پوهه حاصله کی هغه بیا واپس راشي خپل خپلوان او ویری د الله احکامات چې کوم دې هغه ورته اوخی نو یو خبردار شو چې يدعون الى الخير دویم دا دی یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر چې هغه امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي خلق نیکی درابدي خلق چې کوم دی هغه د بدای نه منع کوي نو د ایمان درجات کې مسلم شریف کې حدیث ته ابو هريره عنه هغه فرمایي چې د یزید چې کوم دی هغه زمانه و یزید چې د په خپل فاسق فاجر سره و د زوی بیا نیک سره هغه بادشاه شو خو هغه 2-3 میاشتې خلافت کړو بیا مړ شو بیا د هغه نه وروسته 65 هجری کې مروان بن حکم د خلیفہ شو نو په هغه وخت کې صحابه کرام چې کوم دی هغه موجود وو غټ تابعین اهل علم نه موجود وو د اختر ورځ مروان چې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ لاس ته ور او جمعه ته عیدګاه ته روانو نو چې کله نږدې شونو مروان بن حکم د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه لاس پرې خو دا منډې کړې بر منبر ته خوته ته خطبه د پاره نو هغه ورته وی چې دا اول منځ بیا وروسته خطبه ده بیان وروسته ده د اختر ورځ د جمعې ورځ نه د جمعې پر ورځ باندې هغه مخکې بیان خطبه او بیا وروسته منځ د اختر پر ورځ باندې منځ مخکې او بیا وروسته خطبه نو مکه هغه نقل لري د جمعې ډېکړې منبر ته وخوته نو یو سړی چې کوم دی هغه پاسېده په زور وی یا الصلاه قبل الخطبه مونږ چې دی د خطبې نه مخکې دی مروان د هغه خبره ونه منله لاړ منبر ته وخوته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل اما هذا فقط قضا ما عليه هر چې دا سړی دی د باندې چې کوم فریضه وا هغه ادا کړه د خپل امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې اول با منځ بیا وروسته خطبه وا دا شی الټا کړل دی اول خطبه وی بیا وروسته منځ نه کوي او دا د دې لپاره پیدا کار کو چې منځ شي نو بیا خو سړی بیا دا خلق ماته کیدی نه بیان ته نه کینی تختی نو راشه اول ورته بیان وکم او بیا وروسته منځ نه کوم خبره الټا کړوا نو امر بالمعروف نهي عن المنکر لپاره کسان پاسې ده خبره یو ته وکړه منل نه منل دا خپل کارو حدیث کې راځي مر را منکم منکرا فليغيره بيده تاسو نه چې یو سړی ناکاره کار د بدی او د ګناه کار ویني نو هغه سړی چې کوم دی منع کې په خپل لاس سره فإن لم يستطع فبلسانه دا هغه طاقت نه نو په جبه دی منع کې کله هغه طاقت نه نو بیا فبقلبه په زړه سره دی منع کې وذلك ضعف الايمان دا ضعیف ایمان دی بل حدیث کې راځي وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل د دین اخوا د ایمان چې کوم دی یو دانه د اوري ان پاتې کیږي د پزره کې د اوري د دانې په مقدار باندې هم د پزره کې ایمان نه پاتې کیږي او بل حدیث کې راځي او ابو سعید خدری رضی الله عنه دغه حذیفه رضی الله عنه روایت ده نبی رسول الله فرمایي والذي نفسي بيده زما دی پاغه ذات باندې قسم چې داغه په قبضه قدرت کې زما روح ده لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر خامخا تاسو به خلق رابلې نیکی ته او خلق به د بدۍ نه منع کوئ او که دغسې نه کوئ نو الله پاک به زر ده چې الله پاک په تاسو باندې یو عذاب راولېږي بیا به تاسو دعاګانې غواړئ خو ستاسو دعاګانې به نه قبلېږي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ما تاسو وی چې دا فرض کفایه دی دا د دین یو اهم شعبه ده خو په هر چا باندې چې کوم دی دا فرض نه دی ځکه چې ټول خلک چې کوم دی امر بالمعروف نهي عن المنکر او د دعوت کار شروع کړي نو د دنیا دا کار به څوک کوي نو څه کسان په کار دي
یو جماعت په کار دی چې هغوی دا د دعوت کار کوي بعضې کارونه داسې چې فرض عین لکه مونځ شو روژه شوه دا په هر سړي باندې جدا جدا هغه فرض دی د بل سړي په کولو باندې د ده غاړه نه ازادېږي او بعضې داسې کارونه دي چې هغه بل سړی وکړي د ده غاړه پرې ازادېږي لکه جهاد شو چې څه کسان هغه جهاد کوي نو د دې نورو غاړه پرې ازاده شوه یا علم کول شو سرسري علمه چې روزمره هغه پې دی د مانځه او د اوداسه او د روژې احکامات دا پې وپېژني نو طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة طلب د علم فرض دی په هر مسلمان سړي او ښځه باندې خو تفسیري علم چې کوم دی چې په دین باندې پوره ځان پوه کوي دا هم په ټولو فرض نه دی دا څه کسان چې کوم دی په علاقه کې په کار دی عالمان چې هغو پوره دین زده کړي او خلقو ته یې وښیي هر سړی چې کوم دی د هغه د وس نه دی چې په ټول دین باندې ځان پوه کړي دغه شانتې یو ځای کې مړی وشو د هغه کفن دفن د هغه مونځ د جنازې دا فرض کفایي دی چې څه کسانو کې د نورو غاړه پې ازادېږي نو دا دعوت کار چې کوم دی دا فرض کفایي شو نبی علیه السلام فرمایي نشته د یو قوم چې په هغو کې د ناروا او د ګناهونو کار کیږي او خلق په هغې باندې قادر دی چې هغو منع کړي او دوی منع نه کړي نو الله رب العالمین به په دوی باندې عام عذاب راولي او په بني اسرائیلو کې چې کوم دی هغه عذاب د دې وجې نه شروع شو چې هغه خلق چې کوم دی به په ګناهونو کې هغه مبتلا نو نورو خلقو به هغه منع کوله چې مه کوئ دا ګناهونه نو چې کله به هغو نه منع کېده نو دوی به ورسره بیا کېناسته پاڅېده هغو سره به یې خوراک څښاک کو نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دغه عذاب بیا په ټولو باندې راغی نو امام غزالي رحمت الله علیه وی چې د بادۍ کار تاسو ووینئ نو هغه منع کوئ لکه حدیث کې چې راځي نو یا دې په لاس باندې منع کوي او که د هغې طاقت نه وي نو په ژبه دې منع کوي او که د هغې طاقت نه وي نو په زړه سره نو دا مختلف مراتب دي په لاس سره منع کول دا د حکومت کار دی چې د هغه سره ډنډه ده چې یو ناروا کار وویني نو هغه دې چې کوم دی په ډنډې په زور باندې هغه منع کړي په خولې باندې چې کوم دی هغه عالم هغه منع کوي کله چې یو عالم یو ناروا کار وویني او دی په هغې باندې خاموشه شي نو په دې کې ایمان نه پاتې کېږي دی به خاموشه کېږي نه دی به په منبر باندې د هغې مسله کوي بیا منل نه منل خلقو خپل کار دی اوس که مني چې ودي نه ودي مني که نه مني نه دي مني خو دی به مسله په منبر باندې وکړي او په ده باندې دا بیا لازمي نه دي چې دا خامخا پې مني خو مسله ده وکړه بس سود کېده په محله کې ده وایي چې هلکه دلته په منبر باندې د سود قباحت بیان کړو یا نور ناروا کارونه زینا چې کوم دی هغه کېږي غلا خلک کوي د هغې مسله دې په دې منبر باندې وکړي بیا که خلک منع کېده جو منع دي شي او که نه منع کېده دا په ده باندې دا بیا لازم دغه کار خو د حکومت دی هغه به یې منع کوي او د عامو خلکو ډیوټي دا ده چې هغوی به په زړه کې دا د ګناه کار بد ګڼي نو حدیث کې راځي چې کله تا لره خوشحاله کړي ستا نیکي او تا لره خفه کړي ستا ګناه فانت مؤمن ته مؤمنې چې ته د نیکۍ کار وکړي په هغې باندې خوشحاله شي او چې د بدۍ کار کوي او په هغې باندې خفه کېږي نو ته مؤمنې خو بعضې مفسرین علما وایي چې دا یوازې د حکومت ډیوټي هم نه ده هغه کسان چې د هغو وس رسي هغه یو کار منع کولی شي نو هغه کسان به هم په خپل لاس سره دا منع کوي حکومت نه اوس یو سړی دی هغه د کور مشر دی د هغه په کور کې د هغه زامن دي د هغه لوڼه دي هغه ښځه ده هغه د سهار مانځه دی ځي او هغه نه پاڅوي هغو چې کوم دی ودوي او دی پاڅولی شي نو په زور به پاڅوي هغو ته به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته هر یو سړی په تاسو کې چې کوم دی هغه ذمهوار دی او د هر سړي نه به د هغه رعیت په باره کې چې کوم دی تپوس کېږي چې د هغه زیر اثر کوم خلق دی د هغه په باره کې تپوس کېږي نو هغو ته به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو دا مختلف درجات دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو کوم حکم چې هغه د کومې درجې دی نو په هغې باندې عمل کول او دعوت ورکول هغې ته په د هغه درجې لکه مونځ چې کوم دی او یا روژه هغه فرض دي نو د هغې دعوت ورکول خلقو ته دا هم فرض دي
بعضې کارونه داسې دي چې هغه نوافل دي، هغې دعوت ورکول هغه مستحب دي، په هغې باندې به عمل کوي. خو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه وایي چې د دې قدرت سره چې کوم دی یو شرط بل هم دی چې سړی د مسایلو نه واقف وي، نو هغه سړی به دعوت ورکوي. کوم سړی چې هغه دین نه واقف نه دی او دین باندې د هغه عبور نشتی، نو کیدای شي چې د منګړت هغه روایت بیانوي خلقو ته دروغ وي، نو خلق به نور په فتنه کې هغه واقع کې، نو دی به دین نه بیانوي، د باندې دعوت چې کوم دی هغه لازمي نه دی. یا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه په دې خپل تفسیر کې تفسیر عثماني په هغې کې لیکلي دي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فریضې د ادا کول دپاره د انسان دپاره دا لازمي دي چې د صاحب علم بل د عقل والی عقل بني هوښیار سړی. خلق چې وایي چې د یو سیر او د کیلو علم دپاره یو دړی عقل هم پکار دی، چې عقل ورسره نه وي نو دغه علم یوازې کار نه کوي. او موقع شناس هم وي، د دې موقع پیژني، یو سړي باندې به چېرته تادي چېرته به ځي یا به پیټه په اوږه سوري دی به په لاره کې هغه کې سره راځه مانځه ټایم دی، یا به وایي چې موږ پلانکي ځي ته ځو یا تبلیغ ته ځو، دغسې به نه کوي. هغه به موقع به پیژني، هغه پسې کور ته لاړ شي په خبره به یې پوه کړي. نو هر سړي ته به په هر ځای کې خبره نه کوي. اوس که د ده خبره منلی کېده نو بیا به دی دعوت ورکوي، که د خبره نه منلی کېږي، یو سړی ښه پوه دی خو هوښیار دی په خبره پوهېږي هم، خو خلقو باندې د هغه خبرې بدې لګي، د ده نه هم دا دعوت ساقط دی، دی به بیا نه کوي هغه دعوت کار به نه کوي، د دې نه نوره فتنه چې کوم دی هغه وراړېږي. نو موقع پیژندل پکار دی، د اصلاح طریقې به ورته د هغې وسایل به پکار وي. کوم ځای کې چې نرمي کول پکار وي هلته به دی نرمي کوي، کوم ځای کې چې سختي پکار ده هلته به سختي کوي. د سختۍ په ځای باندې دی نرمي کوي نو هلته هم بګړاو راځي، او که د نرمۍ په ځای باندې سختي کوي نو دغه بیا هم بګړاو راځي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دپاره چې کوم دی شرایط دي، په دغه شرایطو باندې به دی چلیږي. نو چې دا ټول کارونه وشي نو اولئک هم المفلحون کنه، دا کارونه کوي نو دا کسان خاص کامیاب دي، دو کامیاب دي. ولتکن منکم او خامخا وي دي په تاسو کې امة یوه ډله یدعون الی الخیر چې هغو رابلي خلک خیر ته، ویأمرون بالمعروف او امر کوي د نیکۍ، وینهون عن المنکر او خلق منع کوي د بدۍ نه، واولئک هم المفلحون دا کسان خاص کامیاب دي. ربنا